دي جاهلانو چته د پیغمبر دغه تعلیمات هم اوریدلې دي کنه د صفاکانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه فرمانونه هم مخته ساتلي دي او کنه صحابه کرام یو کلی تلاړ اکلی خلک کافرانو هغه سره جنگ په اراده تلو یو پکې مؤمن هغه د خپل خلکو نه لګزان تشه چې صحابه په ورغل هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دی وشه کې دا جوړه موږ ته دوکه راکړي هغه هم صحیح نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګي چې دا یو مسلمان پکې شي شوی الله وحی را ولېګل یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا نادمين مؤمنانو تاسو سو غلط خبر را ورسېده او تحقیق خو کوی کنه بس نه چې په پوهې کې غلط کار کړی او به سبب شرمنده دی یو مسلمان د غلطۍ مرګ او الله رب العزت په دې باندې وحی را لې چې پته خو کوی کنه ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ته زبان سلام شوله چې سلام در باندې واچاو بیا ورته څنګه وایته مسلمان نه خلک مؤمنانو ته کافرانو دی یو مؤمن د ایمان انکار دا کفر دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د اسمانونو خلک او د خدای د زمکه خلک اهل سماواته و اهل ارضه اشتركوا على قتل مسلم کدی ټول جمع شي دې خبره چې یک یو مؤمن وینه توي کی د یو مؤمن وینه په تویولو کې بعد تمام د اسمانونو د زمکه مخلوق الله جهنم ته وایي ادخلهم في النار دې خبر دي چې د مسلمان د وینې څومره قدر ده په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د کعبه طواف کا او کعبه ته فرمي ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم حرمتك صبر پاکي او صبر خوشبوئی صبر د عظمت خاوند او صبر ستا حرمت لوی ده لیکن د مؤمن د وینې حرمت لتا نه زیات